حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت علیہ الجنہ. کم باب چې روان کړو چې خودکشي کول حرام دي هغه سلسله کې د آخري حدیث بیانوي. اول د پوهې دپاره یو بنیادي خبره زده کړئ، هغه دا چې قصې او واقعات دا دې دپاره بیانېږي چې د هغې نه انسان عبرت حاصل کړي. قرآن مجید کے انگنت واقعات شترے، انبیاء علیہ السلام قصے دی پکے، دا غید قومنو اقوام مکذبہ چے غید پیغمبرانو دا خبر مذاق وڑو کڑو، خبر نو من لے او چے کلا انبیاء منی کلی دی نا غید عجیب و غریب خبری کلی دی. بیا پاگی جرمونو کے ډیر عجیب و غریب جرمونو، دا جرم خو عامو چې خلکو الله سره شریک جوړ کړو، د شرک جرم ډیرو، لیکن نورم ای کې بد اخلاقی وي. انبیاء علیهم السلام د هغې بد اخلاقو هم اصلاح وکوله. د لوط علیه السلام قوم به نارینهو سره جنسی تعلق ساتو، د هغې استعمال به یې کوو جنسی طریقې سره. لوط علیہ السلام دا غینا منی کړی دی، او چې کله هغه منی کړل سخت زورونه ورته وکړه، نو هغې ډېرې عجیب عجیب خبرې کړي جواب کې چې دی د خپل کلي نه وباسئ انهم اناس یتطهرون، دا ډېر پاک پاک ځان ګڼي، دا پر ټوکې کړي. کله به ورته ویل هؤلاء بناتي هن اطهر لکم، ستاسو ښځې چې دا زما لوڼه دي هغې سره جنسي تعلق وساتئ، سړو سره مه ساتئ. نه یې به ویل ما لنا فی بناتک بالحق، زموږ ښځو باندې هېڅ کار نشته دی، موږ به نارینهو سره دا ګنده کار کوو. دا اخلاقي بیماري ده، لیکن دا هم قرآن ذکر کړې ده او د هغې انجام یې هم ښولی دی. چا بناب تول کے کمی کو دا غیم قرآن مجید ذکر کرے رہے. دا دے دا پارا چا دا امت دا جرائم و نظام ساتی، دا قصے دی، لیکن دا زما استا قصے ندی، دا اللہ دا کتاب قصے دی، دا اللہ دا کتاب واقعات دی، او وحی دا اللہ را لے گلے دا. دیکھے تو گورا دا ټول واقعات دا زوڑ وقت سر تعلق لري دیتا اسرائیلیات ہوئی، یعنی هغه قصې چې د هغې تعلق بني اسرائیلو سره دی. دا علمي نکته زده کول پکار دي. اکثر خلک چې وایي دا اسرائیلي قصې نه رد کوي، پوهېږي نه بیچارهګان. واقعات د دې مقصد دپاره بیانېږي چې پای کې عبرت وي، هغه خلک حاصل کړي. نو په دې واقعاتو کې ډېر واقعات داسې وي چې قرآن کې لیکلي، هغه دروغجن نه وي، هغه صحیح. د خلقو غلطي دا ده چې دوی د نن چا یو قصې به اخلي دا به د قرآن په شان بیانوي. لږ فرق کوه، د الله د کتاب قصې جدا ده او ستا قصې جدا ده. ته دروغ هم ویلی شي او الله دروغ نه شي ویلی. نن چې یو سړی څه بکواس وکړي ته ورته وایې کیسې مه کوه خلکو ته، هغوی قرآن چې د کیسو ډک دی. دا ډېر لوی خرطوب دی. قرآن د قصو نه ډک دی بے شک، لیکن هغه قصې الله د هغه کلام دی، لیکن دروغ نشته. ستا قصې کې دروغ راځي، په دې وجه خپلې قصې د الله د کتاب په شان قصې مه ګڼئ. بعضې اسرائیلیات داسې وي، بعضې قصې چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي، لکه دې قصې دې حدیث کې یو قصې ته ذکر دی، ایته اشاره ده. دې تعلق هم مخکنی قوم سره دی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین دنیا کې د هغه په شان رښتینی بل نشته. دا زمونږ ایمان دی، هسې تعریف نه کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې رښتینی دنیا کې نشته. ولې نشته؟ هغه د الله جلیل القدر رسول دی. کومه قصه چې هغه کوي نه ګپ نه لګوي. یا مسلمانان اهل علم دا غنی او دا غي دا عقیده ده چې صحیح حدیث د الله طرف نه وحی نو دې کې هم د دروغ امکان نشته. یو داسې قسم اسرائیلیات دي، یو داسې اسرائیلیات دي چې خالص دروغ وي. اگر هیچ کاپر کیسه چې دا دومره دنګو د اسمانه به ټیټ ګرځېده او داسې به دروغ وي. دا دروغجنې قیسې دي، د اسرائیلیاتو بعضې قیسې دغه یا د هاروت ماروت په باره کې د خلکو بکواس دی چې دی بدکاري کړې وه، زهرا ډبې سره زهرا اسمان ته وخته او دی په ابل ښار کې د ژبو نه ځوړند شو. دا دروغ وي، دا کفر دی. ملائک ګناه نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم، ملائک د خپل رب نافرمانی نه کوي. قصې کوي خلک، لیکن قصې داسې پکار ده چې رښتینی. بعضې قصې داسې چې قرآن او حدیث هغې ته دروغ نه وي، او داسې قصې چې د عقل ناقل لرې هم نه وي. نو دغه شان اسرائیلیات هغه په دریم کیټګري کې دریم قسم کې راځي. هغې باره کې حدیث کې راځي لا نصدق ولا نکذب. هغې قصو ته مونږ دروغ هم نه وایو، رښتیا ورته هم نه وایو. امام خطابی لیکي دا قسمه قصې د هغې تعلق د بني اسرائیلو سیرت سره، د هغې تاریخ سره، تاریخي خبرې پای کې رښتیا هم راتلی شي، پای کې دروغ هم راتلی شي. نو مطلق اسرائیلیاتو نه انکار کول دا هوښیارتوب نه دی. اسرائیلیات هغې واقعاتو ته وایي چې پای کې د بني اسرائیلو واقعات ذکر کیږي. اکا الله رسول بیان کړي ټیک ده، قرآن و حدیث ته کومې واقعې تصدیق کړي ټیک ده، قرآن و حدیث ته کومې واقعې تکذیب کوي نه دروغجن ده، او کنه د هغې ذات سره تعلق لري تاریخي نه هغه ستا خوښه ده چې قبله قبول کړه که نه قبله مه قبله. خو چونکې دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي، لہذا دې کې څه دروغ نشته دی. جندب بن عبدالله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي به جرح فجزع. ستاسو نه مخکې یو سړی و او په هغه باندې ډېر زخمونه وو. جنگ به یې کړی، جهاد به یې کړی. پخوانو امتونو کې جهادونه وو. دومره وه چې کله بني اسرائیل هغې لږ سست شو، د مرګ نه ویرېدل، نو قرآن مجید د هغې تذکره کړی، جهاد یې پرېښودو. ورهبانیة ابتدوها فما رعوها حق رعایتها. د هغې مقابله کې هغې رهبانیت بدعت جوړ کړ، ګوټ کې ناسته یې شروع کړه، د الله د دین خدمت یې پرېښود. هغې وخت نه دې ظالمانو جهاد پرېښود. هسې و په ټولو دینونو کې جهاد و. ممکن دا دی په جهاد کې زخمی شوي جزع فجزع. جزع څه ته وایي؟ چې سړی ودردېږي او د هغې نه فریاد شروع کړي. د دردونو په بنیاد باندې چې انسان فریاد شروع کړي ویریږي، نه هغې ته وایي جزع فضع. د جزع فضع شروع کړه، چغې والې شروع کړل، ټینګېدنه. فاخذ سکینا چاړې راواغسته، فحز بها یده، نا خپل لاس یې په هغې پرې کړه. ځان اندامونه پرې کول نن سبا خو کېږي د علاج په طور. لکه چا خپه کې کینسر دی بالفرض، نو ډاکټرانو ګوري دا دې ځای کې کټ کو چې بره نه خیچي. یو دغه طریقه علاج ده. دا دې چې کوي دا دې دپاره نه کوي. د دې حدیث لاندې ابن حجر رحمه الله لیکلي دي چې دې د دې دپاره نه کوي چې د دې ښه شم، دې دپاره کوي چې زه بېغمه شم. دا ګناه ده. د ګناه ارتکاب وکړو، د خپل ځان د وژلو دپاره چې مری کې چاړه نه شم ولی، راه د لاس به پرېږدم.
فاخذ سکینا فحز بها یده خپل لاس یې پای پرې کړ لاس یې کټ انسان نه چې ته لاس پرې کې فما رقا دم د وینه بند نه شو وینا بند نه شو وینا بیدا 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 حتی ماتا تر دې چې مړ شو یعنی د قتل د انسان خو مختلفې طریقې کېدای شي دا نه د ضروري چې هغه مړی کې ووالي شي د هغه نه وینه دومره لاړه شي چې د هغه ژوند باقي پاتې نه شي یو رمق وینه پکې هم پاتې نه شي هغه مري مطلب دا د خودکشي وکړه دا تر دې چې مړ شو قال الله تعالی الله فرمایل بادرنی عبدی بنفسه بادرنی عبدی عبدی ونه زما بندا بادرنی تلوار وکړه زما بندا په خپل ځان ما ته پراتلو کې یعنی زما هم دا اراده وه چې دی به څه وخت ځان ته راغواړم یعنی مړ کوم به نو داسې چلو کو بادرنی مبادره څه ته وایي یو د بل نه مخکې کېدل زما چې څه اراده وه ما چې څه غوښتل د هغه پرېښوده او په خپله یې د خپل مرګ فیصله وکړه دې کې زور نه ده زما اختیار یې واغست ما چې دا باز شروع کړو نو ما تاسو ته ویلي وو چې د انسان مرګ دا د الله په اختیار کې دی یعنې خوښه د هغه ده چې کله هغه غواړي نو انسان به مړ کوي انسان ته دا اجازت نشته دی چې دی خپل ځان په خپله مړ کړي د هغې وجه دا ده چې دا وجود د انسان نه دی بلکې دا د الله امانت دی دې کې د انسان ملک نشته دی اختیار نشته بادرنی عبدی بنفسه تلوار وکړه ما ته په راتلو کې زما بنده په خپل ځان د خپل ځان په وجلو ځان یې مړ کو نو ما ته راورسېد خو زما هم خبره دا ده حرمت علیه الجنه ما په ده باندې جنت حرام کړی دلته کې دا یو بحث دی چې یو سړی ځان قتل کی قتل د نفسو کی ما اول کې هم ویلي اوس بیا وایو هغه چې قتل د نفس ګناه کبیره ده خپل ځان هم قتلول لوی ګناه ده او قرآن او حدیث نه را معلومه ده چې الله به مؤمن د همیشه دپاره په جهنم کې نه پاتې کوي یو ورځ به داسې راځي چې هر قسمه ګناهګار مؤمنان به الله جنت ته بوځي نو آیا د دې حدیث د هغې نورو احادیثو سره یا آیتونو سره ټکراو دی نه ټکراو نشته د دې یو مقصد خو دا دی چې الله رب العزت زوره نه کوي خلقو ته لکه یو پلار یو زوی نه خفه شي نو ورته یې لکه زما باندې خپل مخ مه لګوه کور ته رانشي د دې څه مطلب وي چې پلار خپل زوی د کور وشړه به ځي به اوس دا زوره نه ده زجرن الله رب العزت داسې قسمه خبرې کوي یو دا عام جواب دی دا ټول محدثین کوي چې دی زجرن فرمایلی دی ورنه یو سړی چې مؤمن دی و چې کله هغه د جهنم څه سیل وکړي نو څه موده پس به راځي دی د زورنې په طور ویلي چې دا کار خلک ونه کړي دویمه وجه امام نووي رحمه الله لیکلي دي چې دا خلق الدین دغه هغې وخت کې د الله دغه دین و چې کوم یو سړی ځان مړ کړي نو الله په هغه باندې جنت حرام دی زموږ دپاره الله رب العزت اسانتیا وکړه موږ له به سزا راکوي کوم خلک چې خودکشي کوي لیکن بالاخر به جنت ته ځي او دریم خبره دی کې اسانه خبره ده کوم چې ابن حجر اسقلاني لیکلي نور محدثین لیکلي دي چې استحل ذلک الفعل فصار کافر دې سړي دا کار جایز ګڼه ځان وجلې جایز ګڼلو ځان وجل ګناه کبیره ده که لوی ګناه چې سړی جایز وګڼي نو دی پای کافر شي دا حرمت علیه الجنه دغه سره متعلق دا چې کله یو سړی ګناه کوي او هغه بیا حلال هم ګڼي دا ډېر خلک شته دی نن یو کار به کوي یو رایې به ایښ هغه رایې به غلطه ایښ نو دی هغه رایې پرېږدي او په هغې لپاره د هغې د حلالوالي فتوې کوي ډېر شي پاګلانو شته دی داسې
یعنی حرام ته حلال وایي یو کافر دی په دی. دا مسلمانان چې کوم دی د نورو قومونو سره برابرې دي چې څنګه هغوی ترقي کړې ده پارسه کې نو موږ د هم پارسه کې ترقي وکړو. د دې وجې نه د حجاب په معامله کې زموږ خلک روانېږي. لوی لوی اسکالر ځان ته وایي هغه وایي د زنانه پرده ضروري نه ده. ډول سرناکه خلک هغوی دا ګناه نه دی. فلانی کار کوي نه دا ګناه نه دی. څه پاگل سړی ګناه چې خلک کوي نه ته ګناه وایي بیا ځان له کافر کې. ته دې صرف دا مقصد دی چې په اسلام اعتراض راځي. په اسلام خو بشمېره اعتراضونه راځي. کافران غیر مسلم خو د مسلمانانو دوستان نه دي. د هغې دپاره موږ په خپل دین کې تبدیلی وکړو. د مشرکین اعتراضونه د یهودو او د نصاراو اعتراضونه قرآن کې نه دي لیکلي. دا کومه بېوقوفتیا ده چې سړی د بل چا د جواب نه د بچ کېدو دپاره په خپل دین کې تبدیلی کوي. دا د بزدلو خلقو کار دی چې هغه ته خپل دین د الله دین نه ښکاري. دا زمونږ دین دی او دا د الله دین دی. په دې که څوک کافر اعتراض کوي نو کوي وګڼه د رسول الله زمانه کې نه کول. دا ځان له په سر ذمہ داري مه اخلی چې د پلانکي جواب وکوم د پلانکي وکوم هېڅ ضرورت نشته. هغې ته دین ورسوه که دین یې تسلیم که ښه ده بیا که سوال راځي جواب به یې کوو. او چې دین نه مني نو هغه له موږ د دې خبرې جواب نه ورکوو چې موسیقي جایز ده که ناجایز ده او د ښځې پرده ضروري ده که نه ده ضروري. ته اسلام ته راشې نه بیا به موږ خبرې کوو. د بار کیف دی کې اسرائیلي واقعه ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی ده. لہذا موږ په دې باندې آمنا او صدقنا وایو او په دې پوهېږو چې کوم سړی خپل ځان په خپله قتل کي او دی هغه جایز ګڼي نو دی کافر شوی دی. او که جایز یې نه ګڼي نو بیا ګنهګار دی. الله به له څه زمانه د جهنم سیل ورکوي او بیا ورته بهر روزي. کوشش هم کوئ د الله نه دعا هم کوئ چې الله مونږه د یوې لحظې دپاره هم جهنم ته بونځي. د هغې هسې نوم تاسو اورئ. د هغې عذاب ډېر شدید عذاب دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.